ویلکم بیک زه بیا هر کله په خیر راغلی ستړي مشئ پروګرام نن زموږ په کلی کې زه یم اډي جان او پروګرام تاسو هر هفته د اتوار په ورځ اورېدی شي 12 بجې نه 2 بجې پورې زموږ او تاسو ملګرتیا وي زموږ او تاسو سات وي راکوئ بس سات دا ټایم مونږ د فیسبوک د لارې لایو وي فیسبوک زموږ افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا په هغې باندې تاسو راتلی شئ مونږ ته کامنټس هم کوی شئ کامنټ سره سره تاسو که کال کول غواړئ نو بالکل کال هم کوی شئ کال کولو طریقې کاردار چې خپل موبایل نمبر ډایل کې 091525143 او سره که تاسو غواړئ تاسو موږ ته میسج هم کوی شئ میسج کولو طریقه کار هم ډیر ایزی دی بالکل راته کوی شئ هغې دپاره به تاسو خپل موبایل راډ اپشن کوم ځای کې چې تاسو میسج لیکئ نو په هغې ځای کې به ولیکئ KPK سپیس به ورکړئ ښکلې شانته که میسج او راسینډ به کې په 3 او دې نه علاوه کوشش هم وکړئ که د فیسبوک د لارې تاسو دا ټایم ګورئ لایو پروګرام نو هغې شیرینګ هم لازمي وي که فیسبوک که ته ډېر ملګري داسې وي چې هغې ته به پته هم نه وي چې فیسبوک مطلب موږ د کومې فیسبوک پیج نه موږ لایو راځو نو زموږ چې کومه افیشیلي پاڼه دی کوم د فیسبوک پیج دی هغه د سونو پښتونخوا نو په هغې باندې موږ لایو یو موږ کوشش کوو چې موږ آواز ډېرو خلکو ته ورسي په هغې کې زموږ ډېر داسې اورسیز پاکستاني هم دي چې هغه په بهر ملکونو باندې دي او هغې نه علاوه زموږ په پاکستان کې هم داسې ښارونه کې دي چې هلته دې زموږ آواز په ریډیو باندې نه اوري نو پکار دا دی چې موږ هغې ته هم خپل آواز ورسو نو هغې دپاره به تاسو ټول موږ ته راکوئ سات او سات راکولو دپاره زر تر زره چې کوم دی سرچ کې سونو پښتونخوا او لایو وګورئ دا پروګرام او پروګرام کې خپل کامنټس هم وکئ چې موږ ستاسو آواز هم جوړ شي موږ ستاسو مطلب بعضې داسې خبرې وي چې هغه په خپله نشي ډسکس کېدی یا هغې آواز چې کومه دی هغه نه پورته کېږي هغه آواز چاته نه رسي نو انشاءالله موږ به ستاسو آواز هم جوړېږو ځکه زموږ په دې پروګرام کې موږ کوشش کوو په هر ټاپک باندې په هره خبره باندې موږ خبرې ترې کوو او کوشش مو دا وي زیات تر چې مونږ په ښکلاګانو باندې په تاریخونو باندې په ښکلي ځایونو باندې په ټوریست سپاټونو باندې په دې خبرې ترې وکړو او دنیا ته د خپلې خیبر پښتونخوا او د پاکستان چې کومې ښکلاګانې دي هغه مونږ وښایو او دې نه علاوه چې بعضې به تاسو کتلي وي زموږ په دې پروګرام کې په داسې ټاپک باندې هم مونږ خبرې ترې وکړو چې هغه زموږ د شو ریلیټډ نه وي خو د وخت ضرورت وي چې د خلکو غواړي چې یاره په دې باندې لازمي هم خبرې وکړي وجه دا وي چې هغې ضرورت وي زموږ معاشرې ته زموږ ملک ته زموږ خلکو ته زموږ عوام ته نو موږ بیا کوشش کوو چې په هغې باندې هم موږ خبرې اترې وکړو دې کې به تاسو هم سات راکوي که څه داسې خبره یا په دې پروګرام کې تاسو ګورئ موږ په مختلف علاقو په مختلف کلو په مختلف ځایونو باندې خبرې اترې کوو ستاسو په علاقې کې هم داسې وي داسې ښکلاګانې وي چې آیا موږ په هغې باندې خبرې نه وي کړي نو بالکل تاسو موږ سره شیر کولی شئ موږ به کوشش کوو چې موږ په هغې باندې دنیا ته خبرې وکړو تاسو هم پکې موږ ایز ا ګیسټ والو په کال باندې مو والو او موږ تاسو انوایټ کو دې پروګرام ته دی خو نو هغې دپاره به تاسو داسې کوئ چې په کامنټس کې به راته لیکئ چې آیا ته د کم ځای او په کم ځای تاسو نیکسټ پروګرام غواړئ چې موږ په هغې باندې خبرې تېرې وکړو ستاسو په کلي ستاسو په علاقه چې په هغې کې تاسو ته پته وي چې یار په دې باندې خبرې تېرې نه دي شوې خو په دې کې هغه ښکلاګانې چوپې او ښکلاګانې دي چې هغې دنیا ته ورسي نو هغې دپاره تاسو کامنټس کې هم راته ویلی شئ کامنټ سره سره چې کله تاسو موږ ته میسج کوئ نو میسج هم ضرور په میسج کې هم راته ویلی شئ میسج کولو طریقه کار هم یو ځل ته بیا ښایم او سره کالز هم کال کوی شي په 0515143 یعنی 09152541143 او د سره تاسو موږ ته ډایرکټ کامنټس کوي چې زموږ اوس دا ټایم موږ لایو چې کوم روان یو د فیسبوک د لارې فیسبوک زموږ افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا نو په هغې باندې تاسو لایو هم راتلی مینې مطلب موږ ته کامنټس کوی شي لایو کامنټس راته وکړئ چې هغه ستاسو خبره موږ دنیا ته ورسوو او تاسو به موږ کوشش کوو چې موږ ځان سره ایز ا ګیسټ هم واخلو په هغې کې خبرې اترې زه به لکه څنګه چې موږ همیشه دپاره په ښکلاګانو په تاریخونو خبرې کړي نو نن به هم زموږ یو داسې یو ډېره زیاته ښکلې علاقه یو بې انتها د حسن د ښکلاګانې د امن نه ډکه یو داسې علاقه چې هغه به ډېرو خلکو کتلې هم زما ډېر داسې مینوال به وي چې مې بي د دې علاقې نه دې تعلق هم لري او دې سره زه دا هم خبره کوم نن موږ سره چې کوم کوهسټ و رامندرانه نو هغه په څه وجې باندې چې کوم دی شو ته رانغله نو نن به چې کوم دی موږ او تاسو صرف او صرف زه او تاسو یعنې پروګرام به کوو نو ښکلاګانې ته به هم زه ښکلاګانې به ګورو اصل که په دنیا کې تاسو چېرته ښکلاګانې ګورئ او نیچرل چې کومه بیوټي وي نیچرل چې کومه ایډونچرز وي ښکلاګانې وي نو هغه تقریبا چې کوم د غرونو علاقې وي په هغې کې ډېرې زیاتې په هغې کې الله تعالی چې کوم هغه قدرت یعنې مطلب ډېر خلک دا غواړي چې زه د قدرت وګورم د الله تعالی قدرتونه وګورم نو هغې خلکو ته
بیا چې کم دی هغه خلک د غرونو سایډ ته هغې علاقو ته چې په هغې کې د الله تعالی اډونچرز ډېر زیات وي، ډېر زیاتې خلاګانې نیچرل چې کم بیوټي وي هغه وي پکې، نو هغې ځایونو ته دا خلک ډېر زیات، ځکه چې هلته امن، سکون، خاموشي او ته ونې بوټي ځنګلې او د قدرت سره خبرې وي. نو نن به هم یو داسې علاقه ته مونږ ځو چې هغه علاقه د برنګ چې کم د باجوړ یو بې انتها پر امن، ښکلې، د قدرتونو د ښایستونو ډکه علاقه چې د دې غرونه بالکل ګرین او ورسره صفا، ښکلې، د شفا نه ډکې چشمې، اوبه والا چینې چې کومې وي هغه د دې خلکو خو هسې هم ما خبره کړې چې پښتانه خو هسې هم مهمان نواز دي، خو بیا د دې علاقې او د دې غرونو خلک چې کم دي هغه په مهمان نوازي کې هم د هر چا نه زیات دي او دې کې مختلف د قدرت چې کم د فطرت رنګونه دي الله تعالی دا ټول راټول کړي دي د علاقه کې په دې ځای کې چې برنګ ورته وایي د باجوړ. نو باجوړ که مونږ خبرې ترې وکړو د برنګ او د برنګ د ښکلاګانو، اصل کې هسې هم چې مونږ نظر مطلب سترګې پټې کړو، مونږ د داسې علاقو د داسې ځایونو خبرې ترې کوو یا په زړه کې یو ایمیج ځان ته جوړو، نو هغه هم انسان ته سکون ورکوي. یا خو چې داسې علاقې ته لاړ شي، په داسې علاقې کې ژوند کوي، په داسې علاقې کې سټې کوي، هلته پاتې کېږي، داسې علاقې ګوري، نو هغه څه یو ځان ته خپله یو نشه ده، یو خوندونه دي. خو د برنګ چې کومه زه خبره تره وکړم، دا کلي دا ځای چې کم دی دا په 4 سایډونو باندې د غرونو مطلب غرونه پې تاو دي، چار چاپېره مطلب 4 سایډونو ته. خو غرونه هم داسې چې بعضې ځایونو کې به تاسو کتلي وي چې غرونه وي خو صرف نوم یې د غرونو وي او خړې وي، ونې بوټي، دا ښکلاګانې چې کم د فطرت نیچر دی هغه پکې نه ملاوي نه وي پکې. خو نه د برنګ چې کوم غرونه دي 4 سایډ ته د کلي چې کوم غرونه تاو را تاو دي، هغه د ښکلاګانو نه، د ونو بوټو نه، د ګرینري نه، د وښو نه او د مختلف د ځنګلي چې کوم مرغان دي د هغې د اوازونو نه همیشه دپاره ډک وي د برنګ چې کومه ده. او دا علاقه په ګرمۍ کې بې انتها ښکلې موسمي پکې، ځکه چې په دې سایډونو باندې بې انتها زیات ونې بوټي او ځنګلي دي، نو دا خلک دلته ډېر په سکون ژوند تېروي په ګرمۍ کې. او ډېر خلک بهر چې په ښارونو کې په نور ځایونو کې پاتې کېږي، د برنګ چې کوم اوسېدونکي خلک دي، نو هغه د ګرمۍ چې کوم جون، جولای، اګست 3 میاشتې تقریبا که څه هم وي دی ځان رسوي، په هر صورت باندې دې علاقه ته دی ځان رسوي او په دې علاقه کې خپلې دا 3 میاشتې ښه په سکون را تېروي، ځکه چې یو خو ښکلاګانې پکې زیاتې، د ښکلاګانو سره موسم به انتها ټنډه وي هلته، او په دې کې بیا چې کومې په دې علاقو کې چشمې دي او اوبه دي چې کوم د غرونو په منځ کې راوځي، د غرونو مختلف ونې بوټي او په دې جنو باندې لګي او راوځي، په دې کې یو عجیبه شانته کې حقیقت هم درته دا وایم چې زما خپل د ایکسپیرینس شوی دی چې زمونږ خپل یو ماما نو هغې ته بې انتها سخت شوګر و، نو هغه کلي ته راغو، مطلب بس داسې و چې هغه ډاکټرانو څه بیا چې ورته وایي چې ډاکټرانو را واپس کوها وشو دا وشو، نو هغه لیول کې و چې بیا هغه کله مطلب کلي ته راغو، د کلي بس ساده خوراکونه او سره دا د کلي د چشمو اوبه، دا غرونو کې چې کم فروټس مطلب لکه ګورګورې شوې، انګوران وغیره وغیره دا سیزونه شو، نه د دې خوراکونه د شروع کو چې مړه پرې داسې هم ژوند تېر دی، زه دې نه خوند واله. نو حقیقت درته وایم چې په 3 میاشتې کې د مکمل نارمل شو. هغې نه پس چې دی راغو ډاکټر سره میلاو شو چې زما ټیسټ ویسټ وکړئ، هغې ورته چې تاسو شوګر بالکل نارمل دی. نو خبره چې په دې کې مونږ ته پته نه لګي، هغې خلکو ته پته لګي چې هغه د ونو بوټو سره ډېر زیات ریلیټډ وي، دا حکیمان وغیره دی ته. خو دا ویل کېږي چې دلته کم د غرونو نه اوبه راوځي، نو هغه مختلف مرحلو باندې په مختلف ځایونو باندې راځي، مختلف ونو بوټو باندې لګي، هغه اوبه راوځي، دا شفا هم درکوي. نو د برنګ چې کوم علاقې دي په دې کې په مختلف ځایونو کې د غرونو نه اوبه راوځي، د هغې نه بیا یو ځای ته کېږي، هغې نه خلک ځمکې پټي او خپل فصلونه هم لګوي، په هغې کې یو خپل چهل پهل بیا سې که سوچ کړي په سهار کې د کلي ژوند خبره ده کوم، په سهار کې چې کله د کور نه راوځي، کور مطلب ناشته ماشته نور راوخیږي، نو ته داسې بهر د کور نه راوځي، ته د علاقه ګورې که نه، هر سړی بس خپل کار کې څوک کروندې کوي، څوک فصلو مطلب څوک واښه ماښه کټ کوي، څوک فصلونه جوړوي، څوک په سبزیانو کې لګوي، یو عجیبه شانته کې ماحول، یو عجیبه شانته کې خوندونه وي، ځکه چې د برنګ خلک هم دلته په خپل علاقو کې دی زیاتر غنم چې کوم د جمعي کې دی دا فصل لګوي، جوار چې کوم دی د ګرمۍ او سره
سره سبزیانې دا خلک ډېر زیات په شوق باندې چې کوم دی په خپلو پټو کې په خپلو ځمکو کې دلته لګوي. او دا علاقه باندې چې کله باران وشي که نه او د کلي منځ کې ته داسې راوځې او د غرونو ته ګورې نو حقیقت درته وایم چې د انسان په خپل سترګو باندې یقین نه راځي چې یا الله دومره حسن او دومره د فطرت نه ډک او دومره د ښکلاګانو نه ډک دی په دې دنیا موږ ته دا علاقه راکړې ده لکه د برنګ د باجوړ چې کومه دا علاقه ده. او په دې علاقه کې بې انتها پر امن او ډېر ساده باده خلک د کلي خلک داسې ساده نه چې هغه مطلب په څه پوهېږي نه خو د مزاج او د کلي د وطن چې کوم رسم رواج دی کوم کلتور دی د هغې په مطابق دی په ساده ژوند تېروي ساده ساده خوراکونه ساده د دې کپړې جامې پیزارونه او بیا په دې علاقو کې هسې ما ته د داسې علاقو د غرونو چې کومې دا علاقې دي دا په دې ډېر زیاته مزه راکوي چې سحر کې کله د انور راخیږي او د غرونو منځ کې د ونو بوټو منځ کې چې کوم هغه د دې هغه انور چې کومه شغلې راوځي د دې غونډه کې ماحول د دې غونډه کې موسم د دنیا په یو ځای کې په یو دغه کې سکون او ښکلاګانې نشته. او دې سره سره بیا په دې علاقو کې چې کله د ماښام او د ماښام انور واپس د غرونو لاندې ورکېږي پټېږي نو هغې یو خپله یو نشه ده یو خپله نظاره یې د کلي خلک په دې مازدیګر کې د برنګ چې کوم خلک دي ټول راټولیږي بیا خپل ځان ته چې کوم دی مشغولیات جوړ کړي وي ولیبال دی کرکټ دی د خلکو مینه محبت هلته خلک لکه څنګه ما به لږ مخکې خبره وکړه چې زمونږ چې کومه مینه محبت او رشتهداري هغه چې کومه ده د موبایلونو د ډیجیټل دور مونږ نه او خوړه خو په دې علاقو کې چې کم دی وس هم خلک مازدیګرۍ چې کله هم نه ضایع کوي هغه چې چرته هم وي ما د کلي خلک ډېر لیدلي چې هغه ډېر ځای ته بوځي ډېر ښه خوندونو ته بوځي هغه به د کلي مازدیګر کله هم نه هېروي لکه څنګه چې د برنګ خلک مازدیګر راټولیږي په مینه محبت د یو بل سره په دې کلو کې واده یا غم چې کم دی حقیقت د ټایم چې هغه څه وي چې په غم کې د ډېر خلک راټول شي ډېر خلک راشي نو هغه هم تقسیم شي مطلب هغه سړي ته دومره غم نه وي نو هغه په ډېرو خلکو ډیوایډ شي هغه مطلب خبرې شي یو بل هغه خبرې اترې جوړې شي نو هغه هم سړي ته دومره نه پاتې کېږي او په خوشحالۍ کې دا چې څومره هم خلک راډېر شي نو خوشحالي ورسره دوباله شي زیاتېږي هر سړی د خوشحالۍ خبرې او خوشحالي مناوي نو ورسره زیاتېږي نو داسې د برنګ او داسې زمونږ د دې علاقو چې کوم غم دی هم نو دا خلک ټول راټولیږي د کلي څوک هم نه پاتې کېږي او سره که خوشحالي وي هم د دې ټول کلي خلک واړه زنانه زمونږ نرینا دا ټول کلي بللې شوي او هغې ته اعلانونه یا کور په کور دروازه وهي چې زمونږ واده دی یا څه دي نو هغې ته راټولیږي. او دې کې علاقه کې ما درته خبره اول وکړه چې بې انتها د ښکلاګانو ډکه علاقه او د برنګ غوندې په دې علاقو کې ژوند کول چې کوم دی دا د نصیب خلکو ته میلاویږي او مهمان نوازي او رسم رواج تهذیب په دې خلکو کې په وینه کې شامل وي که دې خلکو دې علاقې ته لاړې چېرته د ویزټ وکړو د برنګ یا داسې زمونږ د غرونو چې کومې نورې علاقې دي هغه خلک خوشحالېږي میلمنو ته هغه وایي چې مونږ ته همیشه دپاره میلمانه راتلی او مخکې به داسې مونږ چې واړه نو مونږ علاقو ته به چې داسې څوک میلمه راغو نو هغې به کوشش کوو چې جومات ته به ځان رسو لکه څوک به یې نه پېژندو یا د بل ځای نه به راتلو شپه به پرې راغله هغې به جومات ته ځان رسو هغې به چې جومات ته څنګه ورسېدو نو هغه مونځ ټایم کې به هر سړي وکړو چې دا خو میلمه دی لاس دعا سلام هر څه به وشو هغې نه پس به وي ښه میلمه ته چا لا راغلی بس زه خو دلته تېرېدم یا تلم یا څه نو مطلب زه دلته څوک نه پېژنم نو د هر سړي به دا کوشش وشو چې دا زما نه میلمه شي هر سړي به خپله حجره خپل بیټک هغې دپاره کلاو نو هغه اوس هم هغه رسم رواج تهذیب او هغه ثقافت چې په دې علاقو کې اوس هم موجود دی. او بیا په مختلف ټایمونو باندې دا خلک کرکټ ولیبال او د سیزونو فوټبال او مختلف میلې جوړوي او مختلف خوندونه ترې اخلي او په دې کې د غرونه چې کم دي د برنګ په سایډونو چې کم غرونه چار چاپېره راتاو دي په دې غرونو کې مختلف چې کم ځنګلي مرغۍ دي هغه ډېرې په دې کې خاص طور باندې چکور چې کومې دي زرکان چې مونږ کوم ورته وایو او تیتر کمري دا یو بل قسم ده داسې مختلف او ډېر خلک بعضې دا هم وایي چې په دې ځنګلو کې هغه ځنګلي سویان چې کوم وي خرګوش او ورسره هغه سیزونه هم ډېر زیات او په دې کې پته دی د برنګ زیاته ښکلا او ډېره مزه په دې کې هم دی چې په دې علاقه کې او په دې غرونو کې بې انتها ښکلي ټریکس دي لکه تاسو به اسلام آباد کې هم کتلي وي تاسو به نور داسې ټوریست چې کوم سپاټونه دي په هغې کې هم کتلي چې هغه باقاعده ډیزاین شوي جوړ شوي وي که نه او لیکلي وي فلانې ټریک او فلانې ټریک خو په دې علاقو کې په دې ځایونو کې ټریکونه په خپله قدرتي ځکه چې قدرتي دا دي چې هغه خلک هم پې ځي راځي د غرونو سر ته ځي راځي مال مویشه دا هم ځي راځي نو بې انتها ښکلي ټریکس دي پکې مختلف مراحلو نه چې کوم
کم دی هغه تیریږي، مختلف د ښکلاګانو نه، د مختلف نظارو نه چې کم دی هغه تیریږي. نو حقیقت دی ما نه په خبرې هم زیاتې شوې برنګ باندې محمد ډېرې خبرې نن وکړې. خبرې تاسو سره هم په دې باندې کومه چې آیا تاسو څه ویل غواړئ او تاسو چېرته دې علاقو ته تللي څه ایکسپیرینس مو دی یا ستاسو هغه علاقې. او موږ ته میسج هم راغلی هغه کمنټ زر زر شاملوم، بیا ستاسو کال ته هم راځم. موږ ته کمنټ کوي نادیا وزیر سلام ایډي برو هاو آر یو ویلکم ټو د شو. تھینک یو نادیا، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدلله ماشاءالله. او ناهر الله وایي چې ایډي بای ارجه ناهر الله فرام تا تھرا نن خو در سره هغه بله نشته او کنه هغه نن په چوټي ده. دا بل دی سپاهي لاډله حکیم الله افریدي فرام نامعلوم ځای شو مو ډیره ایونده جی او سلامونه هم ومنه. ډیره مننه لاډله، تھینک یو اور ویلکم ټو د شو. ډیره مننه دی کومه نهرلو ایډي بای څنګه او نن خو دې پکول هم په سر کړی دی سمه مزه در سره کوي کنه. پکول خو زمونږ په کلتور کې زمونږ د کلتور هم یو حصه ده ځکه هم مزه کوي. متین وزیر مننه، تھینک یو. او بل څوک دی ناهرلو چې سپر شو چرته دی چکر را نکو آواسے وائے نو زوبا کنا بس تیار شا چے زو. عدنان بھائی وزیرستان ہر جگہ بہت خوبصورت ہے، بدر شوال مکین پیرغر صرف توجہ دینا چاہیے. نادیا بالکل پدی ما خبرې تیرې هم کړي دي اور زپ غوړه همیشه د پورا مطلب په مختلف علاقې باندې مو ټایم ټو ټایم پروګرامز هم کړي دي اور ټوریزم ډپارټمنټ ته مخپلا اوز را سوالای دی چې کوم دی میجا زمور ډپارټمنټ ته ان شاء الله چې مزید هم تخصیص وزیر اعلی نه هلش کې چته توجه تر چې امید ده چې میجا په ورسته چې کوم د 2018 حکومت و نو په غیښ چې کوم اعلانات شوي وي د میجا د علاقې د پورا د ټوریست پارټي د پورا خالد ساوث وزیرستان کا زوین نو تقریبا 8 نه 9 ټوریست پارټي نه ټیکم ډیر د ډیکلیئر کړی وي چې هغه شو میجا ټوریزم د پورا جای نه جوړوي. اني هو کل رانو سره هم خبرې تیری کوم کنه لګ می دا خپلته خبرې زیاتی کی ډی ته بدوم ډیره خبرې کی ورزو په سری کنه 52 باندې ګورو کالر چې کالر راته سوي او د په زړه کې سدي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشي. ډیره مننه ته ستړي مشي بای څنګه ښه؟ بالکل ټیک ټاک ما خورجان می سوک دا د کم زینا هنګونه خبرې کوم. هنګونه می خور سو خبرې کوي. مسکان یم. مسکان تر ته وای چې په هنګو کې هم ډېر زیات خلاګونې دي او دلته خلک زیرا زی چکرو تا کتو د پاره او بای ډېری دي. مطلب ستا داسې یو خاص مطلب ماشومتوب دیم دلته تیر کړی دی کنه وس راغلی دلته داسې لاس کاله خو شو مونږ ورګوزو کې ټیم تیر کړی دی. ها الته مطلب یو داسې خاص زیوی په ماشومتوب کې هم د کس چې یار دا زی زما ډېر زیات خوښ دی هغه کم زی داسې و چې ستا ډېر زیات خوښ و؟ مونږ سره بس سمبوک ورته وایي تاسو به نوم اورېدلی. او بالکل سمبوک هغه مونږ پرې بس نږدې دی هغه مې ډېر خوښ دی ډېر ښایسته دی. هغې کې څه داسې خاص دي چې ستا ډېر زیات خوښ دی؟ بس غر پکې دی لکه اوس پارکونه مرکونه پکې جوړ شو داسې څه نشته خو بس لکه خلک ډېر خوښوي. هاي زبردست مینه ناک او مهمان نواز خلک دي او لکه اوچت دی په لکه غر د پاسه باندې روډ تیر شوی دی بس هغه نه خلک زبردست او دومره خلک ورته راځي بایي چې بس اختر راشي همداسې جمعې ورځې ورته خلک راځي. ای الله خو به حقیقت چې مزه کوي او بدې کې به هغه انسان چې اوس هم لاړ شي هغه د ماشومتوب او هغه خبرې یادونه انسان ته تازه شي. او بای بس اوس خو ته ډېر وخت وشو نه یو لاړ کله کله ورته لاړ شوم لکه خپلوانو کار. ډېره مننه دی کوم خورجانې چې کال دی وکړو. ډېره مننه بس. تhank you. مسکا خو موږ سره د هنګونه موږ ته کال کړو ډېرې ښکلې خبرې ترې او دې هم خپله خبره چې لکه اوس هغه زموږ په هغه علاقو کې هغه ټرینډ نشته دی چې زنانه بهر لاړې شي او بهر چکرې وهي ګرځي خو بیا هم مطلب هغه انسان ته خپل د ماشومتوب او د وړوکو حالت چې کوم کې تیر کړي هغه خپل یادونه کله هم نه ورکېږي هغه واپس بار راځي. بل کال ته ورځم چې څوک او د کب ځای نه څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي. خوشحال اوسئ. ملک نورالدین خبرې کوم. او نورالدین ملک ښه جوړ بروبر. الله د خوشحال ساته الله د خپه مکه اواز مو د واورېدلو. ملک صاحب مونږ هم په انتظار وو. مزه طریقه خبرې چې تاسو خبرې وو کنه جی او د المانځه ټیم د ماته خیال مانځه تلونه هم اوس اول کسې دي ته
ټلیفون کوم بس منځک شو ورته ډیره د وګونه هم کوي او سپیشلی د امن د پوره چې د مونږ توسې په علاقو کې امن خدای روالي بس الله دې امین رو وصل کې دوه وګونه خو مو ډیری کو امين ته دا غپرې لکه دا ملما پرې خبره وته وکړه لګا نه مو سره یو ټکی غوندي او ډیر ګپ شپیو ډیر غپ ایستلو پوښتنه لګا نه بالکل دا څو وخت مخکې زه سره وروړم بیا بغیر کې مو کار مو علاقه پرنه کنه ته پاتې وشه نو بیا په چکر مې دیول مې مو ته څنګه چل دا اوسه مینه محبت تو کنيسته هغه وځه دا چې چاله ته مخکې به ملما روغله لای کنه نو کور کې به ته ویدل چې ته خشای وخت د ملما خوشحالي ته تر ورته په خوشحال شي بالکل خوشاله کنه یی ته و د څه چالو روغله لګي ته سی واغ روغله د اوسه لکول نه خبره کوله کنه هغه ته سی واغ روغله ته په ویب شي ته یاره ملما روغله کنه اشخان وای قارو کې کنه یی ته هغه باندې زه درو ورته نور نو سمبوج والے کنه مالک سے حقیقت خبره هم ده او بل خبره ده د اوس خبره کوم د کوم علاقې مې ته وګړم کنه تو مې ډېر پیسې خبري وکي د مې نوري خبري کول نه پګور غره ولا حال ته ارزو کې وی کله زه ته دا نه تیرته و زه خپل غره لکه کور مې ولای ته به ته خپل ځوان نه کنه ډېر پیسې او ډېر خلک یو ډېر مې نه نو خلک دي حقیقت ته مو مخکې ایلی ته تاسو یو سړي تاسو کې زه ته وی چې تیرې پلانکی کو چې ته مولا کو ده تر کور دې سره سامنے دی خو ته ور نه کوي چې ته ماته چای روټي ته مې کړی نه ورته ته قرآن خبره بالکل دا صحیح خبره ده ملک سے مننه د کاونټ ډېر خپل خبره دی وکړي الله دې ډېر خوشاله ته بس ټول مارګری یا ټول ته مو طرف سپیشل سلام السلام علیکم وعلیکم السلام ملک نور الدین و مو سره او ډېر مننه کو ثانک یو ډېر خپل خبرې وکړي سلیمان باجوړي دې مو سره او السلام علیکم زه سلیمان باجوړي ما د پېښور په تنګ چوک نه ډېره مننه نادیه وزیري چې وزیرستان از very beautiful every place just need support from government side بالکل دا خبره ده او ان شاء الله چې ګورنمنت مې غوږی نه درته په ور وخوري نوید الله چې السلام علیکم نهر الله اډي بای برید دی واپس راوښولاو کنه بس یار واپس راځي ان شاء الله د میرا ډېر ګرون گاگا جان چې کی ما دا ټایم د سعودي عرب نه مشتا پروګرام کسي سالومنا نه کې له احترامات خوشول اوس ډېر مننه گاگا خدای درته خوشحال سوتا او الله تعالی د روح صحت هم دې کې د ډیر عمر او د ډیر ټایم د پورا ځکه چې گاگا د میرا یو داسې لیجند دی چې هغه د میرا یو ژوندای आवाज دی مننه د کو گاگا یار ته کامنټ ولې نه وې نه نهر الله دا ټول کامنټس مې وې کنه هو تاسو چې کامنټس وکي نو ماته چې کم کامنټس راغلي دي اجازه خانه چې اوکي اچھا سو اوکي د ټولو د کامنټس وز شاملوم لازمي هم شاملوم از میسج هم شاملوم او سره کالز هم کوشش کوم چې کال هم میسج خو سپوري راغلی خو په سرچینګ کې دي نو زما یو بل کار سره خبرې تری کو چې سوګو د کم ځای سویل السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي خیر اواز دې ډیر زیات سلو دی رور مې سوکته د کم زینا سہیل باړینا سہیل د باړینا څنګه سہیل خان خیریت دی خیر دامن ژوند خطیریږي سهیل خان आवाज ډېر خراب دی ولی مړی شو دا او چې आवाज دې داسه کړه پای کوي مړی خراب ده ولا ودغه وجه ده الله خدای دې تاخير پکې وچوي او الله دې خکا سم میسج ورکول غوړي سهیل خان زه خیم بالکل ټیک ټاک یم ورته غواړو ټاپک څه کې بس ډایرکټ مې ورته کال وکړو اف ام نه دې باړې داسه خاصه ضرورت واخای چې مونږ ورپسې دیر شو باړې د خوراک نو چې تو څنګه ډیر خوختي خوراک ته ډیر خوختای کابل څه دی خوختي غم رته وخایا یاره زمو خو پکې خوراک خوختي اوس خو تاسو چې کوم دی چې قانون هم پاس کاوي چې کابوب د پفروټو کې شامل شي کابوب پفروټو کې څه د خوراک ته ډیر خوختای رښتیا تا وایي حقیقت زما بس ځان ته لږه روزانه دا کوم کنه دا یخني راواخله چرګ والا یخني نه وي او وځي کې ځان ته روټۍ ماته کوه دا خو ډېر مزیدار شور کوي اوس وخت ښه مننه ډېر ښکلې خبره ده انشاءالله موږ به درسو ښه تاسو چېرته راځئ باړې انشاءالله درسو به ډېره مننه دې کوم تانک یو سهیل خانه
ولا نه مننه تانک یو. دا وسویل خان موږ سره د باړې نه موږ ته کال کړی و. اجازه چې سلام څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک یې الحمدلله. او ورځم کالر ته بلته مړه دا ټایم کې تاسو شیرینګ نه کوئ یار، نورو کسانو سره هم شیر کوئ، څه ګناه هم نه کېږي او نه پیسې د باندې راځي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورور، ستړی مه شې ورور. ستړي مه شې سرجي، جوړ و ستا طبیعت دې څه ده؟ زه بالکل ښه یم. سیک شوې د کوم ځای نه؟ بانی نه خبرې کوم، بانو نه. د بانی ګل نه راغلی، ښه برابر شیې؟ بانی ګل نه صاحبه ښه جوړېږي، دا خو مش په خو امن صاحبه نشته، دا یو طرف ته امن نشته. خدای درو والی او الله نه د وګونې کوي انشاءالله چې روسي وي. بازی الله پاک ته میر ملک ته خیر پیش کو، دغه شنه جنډې ته او د مش فوج ته صاحبه الله پاک ته دې مددینه وکړو. امین. نوم دې څه ده؟ نوم شدراز خان ده، بانی نه منډانې نه خبرې کوم. منډانې نه خبرې کوي. دیره مو یو مرګره ده سعودي شه ده دوبۍ شه، نومان جمیل چې کم ده دا ټایم هغه د هم په اواز ور وي. بعضی خو داینه تو ته مش خاصی ده وګونه کوي و تو دمره خوشي خبرې دي صاحب چې الله پاک خو د دنیا و آخرت خوشي کوي تو. امین امین. الله دا تو سره ته خوشول ژوندۍ سوتی او خدای دا وکي چې شوګر دی نوی د سپینساري الو د خوړلې وي. شوګر منسته صاحب الحمدلله 62 سال عمر مې دا وایسه الحمدلله خپل زمیندورا کوم. ها ماشاءالله. دا خو دغه کسا چې تخپل کور زمیندورا کاوي پاټی شه لاګیاوي کیرشه کور کاوي نو بیا د شوګر د تاسو چیررسي نرسی جناب دا شیله مې په ګوشي جناب وربدله وریجه او په ګوشي مې روړله او په ګوشي مې غوزه باوله. زبردست. دا سما ښه خبره ده. دیره میږه وړی کی وړ کیرنی ولې دی بلډ پریشر دا شوګر دا پلونای دا و ډینګړای دا. کاډه مې د پیغه چار نه کوم، هغه اپریشن مې کړو په شاور شه مو ته چې چار نه کوي. زبردست. بس دا ښه خبره ده. خپل چاره کوا، چاره نه ممنه کېږه. الحمدلله جناب دمر مې څخه جناب برابر وي دا جیوره د دې د غونډه خورون ټوله. هاي زبردست. خوشول د غوړه ډیره مننه د کوچ ټلیفون د وکړای. با جناب مې دا غونې ته کای ټول باندې شاو او مشتا غون باندې دا وکوا چې الله پاک امن جوړ کړي. امین. ډیره مننه. خشول یې د صاحب الله د پریشانی نه وسوتا. ډیره مننه د خدای په امون. ډیره مننه د کوم تانک یو چې کال د وکړای. د میرا ډیر خوږ تر کاکا ماما چې سیک هم ډیره ښه خبره ډیره خوشالي خبره. نومان جمیل دا ټایم د دوبۍ نه چې کیمه د مدیر ګرون او د مورو میټ په مدیر زیات ګرون ملګری خو وسلش به وفا شوړی ځکه چې پوره لوډ شه باسا کانټیکټس وغیرہ کله داسې یونی میسج وکي خو خیر هغه څه ورته چې پیسې ډېره خوږه ده که نه ملګرتي یورۍ دوستي ورورولۍ دا هر څه شی خوري ختموي په نومان باندې لږ کې دغې شي اثار وکړی که نیمو ډېر ګرون نومان دا ټایم پروګرام کسي ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروره دا د کوم ځای پروګرام د ریډیو سټیشن ده؟ لکمان سونو پښتونخوا پېښور سټوډیو نه چې کوم دی موږ دا ټایم لایو و دومره خو پیج هم کتلی وي سونو پښتونخوا پې لیکلي دي. او नादिया वजीरी अदनान भाई पेशावर मौसम कैसा है? वाना में नाइट टाइम मॉर्निंग टाइम काफ़ी सर्दी होती है. सेम टू सेम नादिया पेशावर से ये वणा खुद दे खाली वो नर्मदे वारा विनोर सेम टू सेम मौसम दे दम राखला की खुदारी जो खुलश की गुजारा कावी इजाज़ फ्रो कम खिस कसद लिखी एडी भाई द यो वाद इनवाइटेशन शवे दे द 12 ना 3 पूरे दे او دلته ستا شو هم د سو وکما مړه نایرو الاخرات مرزه ځان ورسو مونږ له هم شاپر کې دا راوړه مونږ له نه کنه او د بازي خلکو له کمنټونه ګوره کنه لقمان خان ستا کمنټس صدام خان هاي کې ډیر ماهر اډي بھائی کدا شوګر وی نو ماته دی حلوا را لګي ز ټیکه ما هي تا شم پاړکو ای سبد تایم ای هاي میجا می سفری توه پاتا کاوي نه می سفر زمی سفر کسه کلی نه درال در غلای پېښور شه پروت خو نومي بس چکه دار خو خلک چیرو چی په د ایرپورټ باندې مطلب چې داسې ملګری یو دوستونه نږدې در سره درومي ورته چیرې په پېښور ایرپورټ باندې کې زیږه ولته میږي مرګره دی یاره دی وړي کې گیفت چې کی ما دور سره وسه چې وریوت شو بیا ونه داسې د میږو ها چې په نظر شو مې چې ونه چوک دریم چیر نو مانی مو مرګره دی د سپینساری الو خامه خبر ورس
خو نه منه بس شو درته بیایه. جی محترم مننه تانکیو. توصیف مسعود د مدیر ګرون توصیف خان عرف سیفو دا ټایم پروګرام کسی مننه کوي د پټانګ شدای چیرته دا یا بل نومونه پکما سیفو کاوه شای سیفو ډیره مننه تانکیو. مو خیال دی چې ټانک نه دا ټایم د پروګرام کسی سلام یې کړی او نصر الله خان عرف لالا د مدیر ګرون هغه په سعودي عرب چې خپل ژوند کوي دا ټایم پروګرام کسی ډیره مننه تانکیو. ملک خان سلام کړی دی وعلیکم السلام. سیفو زړینا ډیر لاژه تر هغه ټایم پورې چې خپل مقصد دی نه وي. ډیره مننه. عاقب جاوید سلامونه کوي. لقمان وای ډیره مننه وعلیکم السلام. کالر ته ورځم ټایم را سره بالکل د لایو ختمیږي او زر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي خیر سه رور می څوک ته د کم زینا اسماعیل افریدی جنا کړم جنا خور نه اسماعیل خان افریدی څنګه یې؟ خیر بای تاسو خیر؟ زه بالکل ټیک ټاک یم. مالک درته وای د جنا خور خو مې ډیر نوم اوریدل دي کې داسې خاص څه دي ته لګ راته وای چې مونږ هم چرته چاکر ته دیر شو کنه. جنا کول بس غرونه دي بس صرف غرونه دي او بس مړو کلاګان پکې شته دي ډېرې. ته دا نه وای چې ما غونډه کې کس پکې اسماعیل پکې وسیږي نو بس دا هر څه خولي دي. او جی بس کلاګان پکې شته دي. معنا نه چرته چاکر لګولې بجوړ ته تلې نه جی بس زه خپل لګ پیداوشي نظر نشته هغه په وجه نه. الله دې مال شاورور تو زمونږ د پورا ډیر د همت او د حوصله ول خلک یو کنه لکه مونږ د سترګې غوګونه لاسونه هر سمو ټیک ټاک دی. بیا هم د خدای نه شکرې کوو الحمدلله. مطلب تاسو دا دی چې بیا هم خپل ژوند او چرته هم ګیلی خو نه دی مطلب زړه کې هم ناراضي ما ډیر داسې مرګري دي. نه جنا بس ګیلی نه کوو. هاي دا د الله تعالی تقسیم دی. الله تعالی په دې کې خپل رازونه دي. جی بالکل بس مو چې الله پاک غواړي بس هغه ځم دا دنیا خو روانه ده. بس ډیره ښه خبره ده. خدای دې ته خوشحال سوته او سم میسج ورکول غوړي دی اوریدونکو ته. بس ټول اوریدونکو ته هم چې مشرانو قدر کو نن سبا بس مشران لاړ چې بیا په ارمان کو او دو قدر کو دو قدر ډیر لازمي. بایو فرمایش ته جی 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 بای ګلپانی نوې ټپی دی کا غیر راته پلی کړی. ډیره مننه دي کوم. تانک یو ضرور ان شاء الله کوشش کوو. ښه تانک یو خوشحال اوسئ. رور مې او د سپیشل پرسن معذور نو زما پروګرام ته ډیر داسې راځي زما کاکاګان زما رونه زما خوریانې ایډي دا مینې لیوانو ته لیوانې سلام کوي. ایډي لیوانې ته هم مینې په وجه شوګر لګېدلې ده. دا څوک دی چې حلوا خو غواړي. ایډي اوس تم پېښور زو طرف نه وای مستړی مشي لیونی او لیونی پېښور زو ته وستړی ملته سکی سدي هلته خو لړمان هم دي مارونه هم دي لیونی اسې نه ها چې سکی سوي حلوا غواړي. ناهر الله اجاز خان ډیره مننه. د چا پاکستان کو خان سونه پښتونخوا توصیف مننه تانکیو مننه دکو. حامد خان سلامونه کړی دي. نو منی چې مون فرمایش تای ته غلای شانه مانه ته شیطانات نه کاوه شاه یا تو څه فرمایش ته زه پیېږه دا څه نه کاوه دیره د غونډه د نیو کسي سکه مړه دیره د بانی شه خلک وروي تو فرمایش و داوی چې مو واپس کلی ته وطن ته درو غوړه او دا فرمایش نه پیرا کېږي او کالر ته ورځم ټایم امر سره به انتها شارت جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الله خان ورو رستړی مست خیر وشنن کال ډیر مشکله ملا و وروره خلک راته زیات یو موږ ورته یو څنګه عبد الله خان وروره خې جوړی ټیک ټاک شکر الحمدلله. ته څنګه تاسو زه به کو ټیک ټاک کوشنیان دي خدي وروره پټ کې خیر ده. کوشنیان هم کده رسیدي بیا په لور ډبر رااله په سرګنه مې بچاو ته ولا کېده. خدای ولې سا چا ډبر راوويشته درته دا روډ په خيو دغه لوجه غړ مصیبت جوړ کړی. خدای دې بچت وکوروره موږ دعاګانې دې درته راته ووایه څه حالات یو موسم څنګه ده؟ موسم یخني شروع شو نن مې سوټر ورته واغوسته. ها دوا دې غوسته مبارک دې سبروره. ډیر دي کې جیبونه ډیر دي پکې جیبونه ډیر دي پکې سړی پکې یو کې ممپلی لږ واچوي او لږ پکې دا نور ډرای فروټ یې راواخلي دا پکې واچوي چې ماشومانو له په لاره کې ورکوي. خو ته خو یو هم نه بالکل مننه دې کومه څه میسج ورکول غواړې؟
بس میسج مې دا ده همیشه لارې سره مینه محبت کوئ که نه او مینه محبت بغیر ځوان زندگی بیکاره مننه دې کوم تhank you اوکې الله حافظ د خدای په امان د عبدالله خان د پټي څخه موږ ته کال کړی و ناهر الله وایي چې ایډي بایي په پېښور زو کې خو ټول ځناور دي توصیف خانه مکه دا پر خو بل رج غټه معاملہ جوړه شوې ده نوم هم صرف نه وخله کنه مکه درب غبال جن جوړیږي ته فرمایش ډیر خراب تای تhank you اور نو مان نورف نو می چې کیما د خون دی موته د پاتا دو ایډي بای یو مس سانګ راته ولا ملګو بالکل نه لګوم یار تاسو ته دل تفسانګ نه دل لګوم اجازه خان مننه لوګ ایډي بای ټټ کا خدا نکنه دا نه ټیټ کیږي فروټ ډیمانډ ته وکهی مړه ته مانه ولا شم پړک جوړ کړی دی نه هیرو لاغې نه ډیمانډ کو دین ډیمانډ کو دا څه کې لکه او ما سره ټایم هم بالکل د ختمېدو ولدی ما سره چې کوم د لایو ټایم دی هغه سر ترسي زموږ د فیسبوک چې سم هم مینوال د چا کامنټس کو چا لایک او پروګرام او چا شیر کو د ټولو ریزیاته مننه کوم د فیسبوک د لارې د اجازه غواړم او زموږ تاسو مرګرتیا به 2 بجې پورې جاری ان ساری وي خو د فیسبوک دا ټایم د غواړم ټاټا بای بای او د خدای په امان سپیشل مسافرونو د خدای په امان